صلى الله عليه وسلم 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 والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. موږ تاسو محترمو د سیاست د لفظ لغوي معنی او په کتب الفقه کې د هغه اصطلاحي معنی دام کړیو. بیا هم د سیاست اصطلاحي معنی عامه ټولو هغه تعریفونه چې مخکې شوي وو هغو ته شامل شو، دا هم کړي وو چې هي اصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل. چې دا د خلکو هدایت ده، د خلکو لارښوونه ده داسې طریقې ته چې هغه خلکو ته نجات ورکوونکي فی العاجل په دا نږدې ژوند کې چې دنیا ده، والآجل او په اخروي ژوند کې په وروستني ژوند کې چې هغه آخرت ده. دا هغه د سیاست عامه معنا ده. مخکې څه تعریفونه چې موږ د فقهاو ذکر کړي وو هغه ټولو ته دا شاملېږي. نن چې کومه خبر کوو هغه به د سیاست اقسام ووایو. ابن خلدون دا یو عالم ده، تقریبا 525 په داسې کې دی تیر سوی ده. هغه یو کتاب لیکلی ده، اصلا کتاب په تاریخ کې لیکلی، به خپل کتاب کې یو مقدمه لیکلی. مقدمه د تاریخ هغه اصول یا د انسانانو د تاریخي ژوند هغه قواعد او کلیات لیکلي. هغه په هغې کې بیا سیاست تقسیم کړی ده. نو هغه ویلي وایي انسان چې ده لکه مخکې مو ویل دا مدنی بالطبع، یعنی دا طبعا مدنیت خوند ورکوي. انسان دا په تنها ژوند نه کوي، معاشره کې ژوند کوي، ځکه د انسان دا ضرورتونه حاجتونه دا یو له بل سره تړلي دي. یو انسان هم خپل ټول حاجتونه خپله نسي پوره کولی. هر انسان د خپل ژوند بعضې حاجتونه پوره کوي، بعضې نور ورته پوره کوي. نو له دې وجې نه انسانان مشترک ژوند کوي. دا مشترک ژوند لپاره دی بیا باید یو قانون ولري چې د هغې مطابق دی ژوند وکړي. نو که دغه قانون د عقل په بنا باندې جوړ سوی و دې ته سیاست عقلي وایي، یعنی عقلي سیاست. او که دغه قانون الله را لیږلی و، الله نازل کړی و، هغو ته بیا سیاست شرعي وایي. نو د سیاست اول دا دوه اقسام سو. څرنګه انسان دا مدني ده، یعنی په ښار او په ټولنه کې ژوند کوي. انسان در یک جامعه و در یک معاشره زندگی میکنه، به خاطر که حاجات انسان با یکی دیگه وابسته است. د انسانانو حاجتونه یو له بل سره تړلي دي. او په معاشره او په ټولنه کې خو په بدمعاشي او په دې باندې ژوند نه کیږي. هغه باید یو د ژوند لپاره اصول و قواعد و طرز ولري. هغه قانون و طرز د زندگی که چیرته د عقل په بناو هغه به سیاست عقلی سي، او که چیرته د نقل په بناو له اسمان نه نازل و الله را لېږلی هغه به سیاست شرعي سي. دا د سیاست دوه عمومي اقسام سلو. دا سیاست عقلی دا بیا په دوه قسمه ده. سیاست شرعي خو همغه یو قسم د کوم چې الله را لېږلی انبیاو پلي کړی. لکه مخکې حدیث شریف ذکر کړو، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خلفه نبی. بني اسرائیل ول چې په دې کې به سیاست رانی کوله، سیاست به په دې کې چلول انبیاو. هر کله چې به یو نبی وفات سو بل نبی به قایم مقام سو. هغه سیاست شرعي هغه خو هغه یو طرز ده، انشاءالله وروسته به په تفصیل سره بیانوو. دا سیاست عقلي کوم چې انسانانو د خپل عقل په بنا باندې د ژوند لپاره اصول، د اجتماعي ژوند لپاره قواعد جوړ کړي، دا بیا په دوه قسمه ده. څرنګه کله داسې وي خلکو
د عقل په بنا باندې اصول جوړ کړي په هغې کې عام مصالح دا اول په نظر کې نیولي بیا د خپل پاچا د خپل امیر د خپل مصر د هغو مصالح بالخصوص هغه ثانیاً په نظر کې نیولي لکه اکثر دا نن سبا دا جمهوري نظامونه څه دي جمهوري نظامونه اول د خلکو مصالح په نظر کې نیولي خو بیا دې سره سره څوک په دې باندې امیر وي رئیس جمهور وي پاچا وي هر شی وي څه دی ورته وایي د هغې مصالح هم بیا په نظر کې نیولي خاص د هغو مصالح هم مد نظر وي دا عقلي نظامونه دي جمهوري نظامونه دي او دویم هغه عقلي نظامونه دي چې په هغې کې اصلا اول دي هغه پاچا هغه د امیر د دې د پاچا د سربراه د هغو مصالح په نظر کې نیول سوي ثانیاً په دومه درجه کې بیا د خلکو مصالح په نظر کې نیول سوي په دې دواړو کې بیا دغه اول درجه عقلي نظامونه سي دا کامیابي سي د خلکو مصالح اول په نظر کې نیولي نو اول د خلکو مصالح منافع وي ثانیاً په دوم قدم کې بیا د دې د سربراه د دې د امیر د دې د رئیس جمهور یغو مصالح په نظر کې نیولي لکه مثال همدا ابن خلدون صاحب وایي ثم ان السياسة العقلية التي قدمناها تكون على وجهين وایي دغه سیاست عقلي چې هغه عقلا سره کینی خپل ځان ته د ژوند د مشترک ژوند اصول قواعد جوړ کړي او یو حاکم سربراه وټاکي دا وایي دوه قسمه دي احدهما اول دا ده يراعى فيها المصالح على العموم وایي په دې کې رعایت د مصالح عامه کیږي ومصالح السلطان في استقامة ملكه على الخصوص او پس له مصالح عامونه بیا د سلطان د پاچا د سربراه د هغو د مصالحو بیا لحاظ کیږي بالخصوص او دویم وای الوجه الثاني ان يراعى فيها المصلحة السلطان وای دویم قسم هغه د سپدی کې اول د سلطان د مصالحو خیال ساتل کیږي د پاچا د مصالحو خیال ساتل کیږي وكيف يستقيم له الملك او د دې سوچ کیږي چې د پاچا پاچی به څنګه مضبوطه کیږي او دا به څنګه ساتل کیږي مع القهر والاستطاله په طریقې د غلبې او په طریقې د وګدولو چې د پاچی وګدم سي او محفوظ وي وتكون المصالح العامه في هذه تبعا مصالح عامه دا دلته تبعي ملحوظي طبعا مصالح عامه بك ملحوظي دا اکثر په د شاهي نظامونو کې دا چیرته صفات شاهي نظامونه په شاهي نظامونو کې اول د پاچا او د پاچا د خاندان دغه مصالح ملحوظي خو بیا چې پاچا سوچ وکړي چې اسنه کدا خلکو ته کار ونه کم خلکو ته خدمت ونه کم خلک د ما مقابل کې د ما د خاندان مقابل کې را جګ نسی په اصطلاح د پاچی تخت مې را چپنه کی په دا زمن کې بیا خلکو تم کار کوي خو اصلا په پاچی کې ټول مصالح د چا ملحوظ وي هغه د پاچا او د پادشاه د خاندان در حکومت‌های شاهی همیشه مصالح شاه و خاندان شاهی ملحوظ می باشد ضمناً مصالح عامه را ملحوظ می گیرد که نشوه عوام خفه شوه مقابل ما بخیزه او د موږ دا تخت و بخت را چپنه کی هغه به کې ثانیاً ملحوظ وي او د دې سیاست عقلي او د سیاست شرعي عمده فرقونه به ان شاء الله پس ته بیانو په سیاست شرعي کې الته دین او دنیا دواړه ملحوظ وي لکه انبیاء وسکم نظامونه راوړي دي په هغو کې د خلکو دین هم مقصود ولو دین هم محفوظ ولو او له دې سره سره دنیایي ژوند دا به هم محفوظ ولو او په سیاست عقلي کې هغه صرف اموراتو د دین ته ګوري هغه د غلط شم په سیاست عقلي کې هغه صرف اموراتو د دنیا ته ګوري چې دنیا به څنګه جوړوي د دنیا ژوند به څنګه ښایسته کوي دین د تا خپل کار ده که دیندار وي که نه وي که د دین جوړول که د نه جوړول هغو سره دی کار نه لري حکومت هم نظام هم کې مداخله نه درکوي دا به انشاءالله وروسته ښه په تفصیل سره ووایو دا عقلي سیاستونه څه دي
هغوی سیاست ټول منحصر کړی تر دنیا پورې ده د دین خبره به بیخي په عقلي سیاست کې کوي نه دینداري که دې کول هغه به په جومات کې کوي په مدرسه کې به کوي په خانقاه کې به کوي په کور کې په شخصي ژوند کې به کوي سیاست ته چې راغلی بیا به د دین خبره نه کوي په سیاست کې به د ګټې خبره کوي په عقلي سیاست کې ته چې راغلی داسې خبر به کوي چې هغه ګټه لري مثلا هسې وضاحت به وروسته ښه په تفصیل سره کوو په عقلي سیاست کې سود به وي که به نه وي په مملکت کې به سود کوو که بیا نه کوو بانکونه به په سود بنا وي که به نه وي بنا په دې کې به آیتونه حدیثونه شرعي دلایل به نه پکې وایي عقلي سیاست کې په دې کې به د ګټې خبر کوي سود به وي ولې که موږ سود ونه کړو بانکونه په سود جوړ نه کړو نړیوال بانکونه چې دي هغه موږ ته قرضې نه راکوي ځکه نړیوال بانکونه بانکهای جهانی همگی به سود برقرار هستند هغه له موږ نه هم دا غوښتنه لري چې تاسې به خپل بانکونه په سودي سیستم جوړوي نو موږ مجبور یو که له نړیوالو بانکونو سره موږ تعلق ساتو موږ به هم په سود جوړوو نو باید جوړ یې کړو تر څو هم تعلق برقرار وي که ته ورته وایې چې آیت شریف کې داسې راځي حدیث کې داسې راځي سود حرام ده سود دا ده دې خبرې ته یې تا څوک غوږ نه نیسي ځکه بل ذات د موږ اقتصاد دا نه کامیابېږي دا د عقلي سیاست په اصلاح هغه یو بیلګه ده یو نښه ده انشاءالله نور وضاحت به وروسته کوو دا د سیاست دوه اقسام سو دلته به یوه تنبیه یا یوه آګاهي غوندې بیان کو اکثر دا بعضې نن سبا چې د سیاست تعریف کوي هغه د عقلي سیاست او هغه یو بل سیاست موږ تاسې میبزي په دې کتابو کې وایو هلته موږ د حکمت سے تقسیمو هغه اول د حکمت تعریف کوي علم یبحث فيه عن حقائق الاشیاء على ما هي عليه في نفس الامر حکمت وای هغه علم ده چې په دې کې د اشیاء له حقیقت نه بحث کوي د اشیاء هغه حقیقت چې هغه په نفس الامر کې په هغه باندې ثابت وي بقدر طاقت البشریه او دا بحث هم په اندازه د بشري توان او طاقت سره وي موضوع دې دا موجودات دي دا اعیان خارجه دي اعیان محققه دي د حکمت موضوع اعیان محقق کوم چې په خارج یا په ذهن کې موجود دي غایه دې د حکمت هغه تشرف النفس بالکمالات العلمیه والعملیه سه نفس خپل علمي او عملی کمالاتو ته ورسېږي انسان خپل علمي او عملی کمالاتو ته ورسېږي او حکمت بیا په دوه قسمه کوي یو حکمت نظری ده بل حکمت عملی ده ولی وای ځکه که چېرته په دې حکمت کې بحث کېدو له هغه اعمالو افعالو چې هغه د موږ په قدرت باندې کې دي نو دې ته حکمت عملی وایي او که په دې کې بحث کېدو له هغه افعالو احوالو چې هغه د موږ په قدرت کې نه دي هغه ته حکمت نظري وایي دا حکمت عملی بیا په درې قسمه کوي یو چې په هغو کې اصلاح د سړي د خپل د اخلاقو د آدابو د حرکاتو سکناتو راځي هغو ته تهذیب الاخلاق وایي او که په دې کې د کور د فامیل د بیبیانو د بچیانو د دې تهذیب راتو دې ته تدبیر المنزل وایي او په دې کې د یو ښار د یو ملک په اصطلاح هغه تدبیر او تنظیم راتو دې ته سیاست مدني وایي سیاست مدني وایي دغه سیاست مدني دا بعضې خلکو ګمان کړی ده چې دا به دغه سیاست عقلي وي خو دا دواړه سره لري دي سیاست مدني چې حکمت والا بحث کوي هغه سیاست ته چې په هغو کې خلک په خپله جوړ سي په هغې کې کوم حاکم نه وي په هغې کې هر سړي خپله ځان جوړ کړی حاکم ته حاجت نه وي او دغه سیاست عقلي کې خو خلک راټول سي هغه د عقل په بنا باندې یو څوک خپل حاکم وټاکي بیا هغې ته د اصلاح د رعیت اصول و قواعد جوړ کړي په دې سیاست عقلي کې حاکم وي په سیاست مدني کې حاکم نه وي هلته خلک خپله جوړ سوي خلک چې ټول جوړ سو نه څوک غلا کوي نه قتل کوي نه ظلم کوي نو حاکم ته حاجت شته نه نشته دا سیاست مدني ده دې ته دوی دا حکما المدینة الفاضله م وایي المدینة الفاضله د اهل فضل یا د پوهانو د اهل علمو خاریه
فارابي په دې کې یو کتاب هم لیکلی ده المدینة الفاضله. دغه مدینه فاضله یا السیاست المدنیه د دې تشبیه ورکول یا مثال پیش کول په سیاست عقلی باندې دا لرې ښکارېږي. ابن خلدون په دې باندې تصریح کړې ده چې دغه سیاست مدني هغه دا شی نه ده. دا کوم چې موږ سیاست عقلی تعریف کوو دا خلاص. اوس به راسو بلې مسلې ته. د اسلام د سیاسي نظام پیژندنه دا ولې ضرور ده؟ د سیاست زده کړه ولې ضرور ده؟ دې ګورئ مخکې له دې چې د دې هغه ضرورت بیان کړو، یو وار به د اسلامي سیاست په نسبت باندې د خلکو حیثیت بیان کړو. د مسلمانانو مسلمانان په دې کې 4 ډلې سوي دي. پس له دې نه چې په اصطلاح د اسلامي سیاست دا له اسلامي ټولنې نه ټول سو، لمنې ټوله سوله. پخوا خو په دې اسلامي ملکونو کې دلته به اسلامي نظامونه وو، خلافتونه به وو. مثال خلافت راشده ولو د صحابه کرامو، خلافت اموي وو، خلافت عباسي وو، خلافت عثماني. هغه که په خپل د خلافت اموي عباسي او عثماني کې خپل څه مشکلات درلودو هغه ځان ته خبره ده. نور هغه بنا او اساس او نظریه هغه د اسلام په نامه باندې وله. اکثر د نن سبا په اصطلاح غربي مشربه خلک هغه د دغو خلافتونو هغه بد بیانوي چې په دې کې خلیفګان داسې وو، خلیفګان داسې وو، خلیفګان نقصانات بیانوي. نقصان ځان ته خبره ده، دا ځان ته خبره ده چې هغه په یو اسلامي نظریه باندې جوړ شوي وو. اوس مثال د سړي خپل کور وي، خپل جی وي، یو څوک نقصان ورته بیانوي، نو موږ باید د خپل کور او د خپل جی نقصان اصلاح کړو. داسې نه چې په خپل کور کې بم کېږدو د بل مخې راواړو، ولې په دې کې نقصان ده. بل کور سته ده نه، خپله مران کړو. اکثر د غربي مشربه خلکو له اسلامي خلافتونو سره همدغسې معامله وکړه. اسلامي خلافتونو اصلاح یې ونه کړه، په هغو کې چې کوم نقصانات وو هغه یې اصلاح نه کړو، غربي نظامونه یې راوړه، په خلکو یې مسلط کړو. نو د اسلامي سیاست پیژندل ولې ضرور دی؟ پس له دې نه چې اسلامي خلافتونه د مسلمانانو له منځ نه ټول سو، غربي سیاستونه راغلو دلته په مسلمانانو باندې مسلط سو. په دې کې مسلمانان دا 4 ډلې سو. بعضې خلک خو په غربي سیاست کې ورګډ سو. غربي سیاست یعنی هغه عقلي سیاست یې راواخیستل، هغو ته اسلامي نوم کېښودل. عین غربي سیاست په مخ بوځي، غربي نظریه په مخ بوځي، غربي نظریو ته هغو ته کار کوي، نوم یې دي اسلام پې باندې یې ښیي. مثال په یو ملک کې خواته یو نوم ښودلی، بل نوم ښودلی، خالی په آخر کې اسلامي ورزیات کړی، پلانی اسلامي، پلانی اسلامي، پلانی اسلامي. نور د دوی د هغوی څه فرق نه وي. دیم هغسې عمل کرد لري لکه هغسې لري. په هېڅ اصولو، په قواعدو، په نظریاتو کې فرق نه وي. کوم نظام ته چې کار کوي په هغوی کې هم فرق نه وي. دا د اسلام په نامه باندې ځان خطا کړی، دا د زه اسلامي سیاست ته کار کوم، او حال د هغه اسلامي سیاست نه غربي سیاست یې راوړی په خلکو باندې مسلط کړی. یو ډله مسلمانان داسې سو، تقریبا اکثر همدغه دي، اکثر غربي سیاست ته کار کوي. غربي سیاست یې راخیستی، اسلامي نوم یې ور اغوستلی ده، نور یې څه تغییر و تبدیل پکې نه ده کړی، ځکه خو دا عقلي سیاست. دا یو ډله مسلمانان سو. بل ډله مسلمانانو چې ولیدل چې دا سیاست خو داسې خراب تراب سو، بس هر چا د خپلې ګټې منفعت په خاطر یا ځان د یو چوکۍ د موقف رسولو په خاطر غربي سیاست راخیسته ده، د اسلام رنګ یې ورکړی ده. غربي سیاست راخیسته ده، د اسلام نوم یې په اخر کې ورتړلی ده، او نور مطلب یې خپله ګټه، خپله فایده ده. هغوی راولاړ سو، بیخي له سیاست نه تیر سو، موږ له سیاست سره بیخي کار نشته ده. بس موږ به د اودس، لمونځ، روزه او زکات خلکو ته بیانوو، کلمه به بیانوو، فضایل به بیانوو. که ورته وایي سیاست سره موږ کار نه لرو، سیاست سره موږ کار نه لرو. ولې سیاست ټول دغه خبرې دي چې هر یو د خپل ګټې لپاره د اسلام نوم کاروي. نومان بیا نه اخلو چې بیا څوک خفه نه سي. هغو بیخي دا سیاست هغه داسې فکر کوي چې دا سیاست اصلا په دین کې شته ده نه، سیاست اصلا د دین برخه نه ده. دی بیخي یادوي یم نه، دی بس ټول عمر هغه یو څو خبرې، خپل یو څو کیسې هغه به درته کوي. هغه بیخي له سیاست نه ورتېر سو. اوله ډله
اکثر خلک دا دي غربي سیاست یې راواخیست د اسلام نوم یې ورکړو د ډلو ټپلو باندې تقسیم سو دا د غربي سیاست ته چې د اسلام نوم ورکړو هغه هم د اسلام په خاطر نه د خپلې ګټې په خاطر هغو ته کار کوي دویمه ډله چې راولاړ شو دا سیاست خو داسې یو چلو دوکه سوه چې هر څوک د خپلې ګټې لپاره د دې له نامو چې فایده اخلي هغه بیخي له سیاست نه ورتیر سو چې نه بیخي موږ له سیاست سره کار نشته موږ به خالي د اودس لمونځ روزه او دا کلمه او دا فضایل به خلکو ته وایي له نور شي سره د موږ کار نشته ولې که موږ پکې ورګډ سو موږ به هم دغسې یو لکه دغه سیاستمداران چې د سیاست یې د خپلو ګټو لپاره یو ذریعه جوړ کړی دا دومه ډله سو درېیمه ډله چې هغه اکثر غربي خلک دي سیکولرستان دي له غرب له دې نه متاثر دي هغوی وایي په سیاست کې دین نسته په دین کې سیاست نسته په سیاست کې دین نسته په دین کې سیاست هغه عینا د یورپ خبرې کوي هغه د امریکې او د غرب خبرې موږ ته دلته کوي هغه وایي چې داسې نه ده کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا په بني اسرائیلو کې انبیاو سیاست نه و چلولی دین بس دغه یو څو خبرې دي اودس د لمونځ د روزه د زکات د حج ده په شخصي ژوند کې په کورني ژوند کې په جومات کې په مدرسه کې په خانقاه کې بس هلته د دین خبرې کوه سیاست ته چې راغلی له دین سره د تا نور کار نشته ده دلته به د دین خبرې نه کوي هغوی هغه عقلي سیاست راوستی عقلي سیاست صرف دنیا ته کار کوي عقلي سیاست هغه دین نه پیژني یا خو بیخي پیژني نه یا کې پیژني په کور او په جومات او په مدرسه او په شخصي ژوند کې پیژني دا درېیمه ډله سو هغه وایي دلته هغه هم دا خبرې کوي د ملایانو له سیاست سره څه کار ده ملا مې نه لیدو سیاست مې نه لیدو ملا هم په سیاست کې خبرې کوي والکه د دین له سیاست سره څه کار سیاست یې له دین سره څه کار دا درېیمه ډله ده څلورمه ډله کوم کسان چې هغه اسلامي سیاست پیژني اسلامي سیاست ته کار کوي په هغو کې یو نقصان ده هغه به بیا انشاءالله وروسته وایي اوس هسې نه چې څوک په جذبه کې راسي هغوی بلکل هغه په دې پوهېږي چې اسلام دا جامع دین ده اسلام د دنیا او د آخرت دین ده اسلام دین او دنیا دواړه جوړوي خو هغو دلته د اسلامي سیاست هم بیا ښه نه ده مطالعه کړی په هغو کې مې څو نقصانات شته همدغه وجه ده چې اکثر هغه مخلص مسلمانان چې اسلامي سیاست پیژني اسلامي سیاست ته کار کول غواړي خو د هغو ښه جامع مطالعه یې نه ده کړې هغه یې په پلي کولو کې بیا پاته راغلي دي نو مسلمانان څو ډلې سو څلور یو هغه دي چې هغو غربي سیاست رااخیستی د اسلام رنګ یې ورکړی ده ظاهرا دوی وایي چې موږ اسلام ته کار کوو خو هغه خپلو منافعو ته کار کوي دومې ډلې چې ولیدل سیاست خو دغه چلو دوکه و فریب سو چې هر څوک د خپلې منافعو لپاره کار جین اخلي هغه بیخي له سیاست نه تیر سو وایي بس موږ به په دین کې د عباداتو دا فضایل دا بیانو له سیاست سره م کار نشته غربي مشربه خلک وایي په سیاست کې دین نشته په دین کې سیاست نشته دا خبرې دلته مه کوئ هغه بعضې خلک چې هغوی په دې پوهېږي چې اسلام کې دین کې سیاست شته او سیاست کې دین شته په اسلامي سیاست کې دنیا او آخرت دواړه جوړېږي هغو نظریه بلکل صحیح ده عقیده او اخلاص ټول قابل د ستاینې ده اخلاص و معرفت و به اصطلاح اراده ایشان قابل تحسین است خو هغوی کافی مطالعه و کافی په اصلاح تجربه او دا ورته نه لري هغه هم کله له نقصاناتو له دې سره مخ شي نو د دې په خاطر باندې چې موږ دا سیاست په صحیح معنا باندې وپېژنو د دې عملي صحیح عملي انداز وپېژنو نو دا ډېره اهمه خبره ده یو خو به له سیکولرستانو نه خلاص شو چې په دین کې سیاست شته په سیاست کې دین شته دا تاسې غربي نظریه نه ده تاسې موږ ته کوم سیاست راوړی هغه د غرب سیاست ده او دا به بیا ووایو ولې غربیان وایي چې په دین کې سیاست نشته په سیاست کې دین نشته هغو به انشاءالله تفصیلي وجه ووایو هغه به بیا په تفصیل سره بیانوو اصلا غربیان له خپل محرف دین نه په تنګ راغلو غربیان له نصرانیت نه په تنګ راغلو هغو خو په دین کې لاس وګلی وو آسماني دین خراب کو چې دین خراب کو خپل جین په تنګ شو دا تیلو راځي دا دین وباسو ایستی دین له نظام نه له سیاست نه وایستل زموږ اسلام خو محرف نه ده زموږ خو آسماني کتاب هم محفوظ ده آسماني نصوص د نبی اسلام احادیث دا محفوظ دي زموږ په دین کې خو چا لاس نه ده وګلی چې موږ یې تاسې نصرانیت غوندې دا شاته غورځاو نو اسلامي سیاست پېژندل ځکه اهم دي
یو به د سیکولرستانو جواب سي چې په اسلام کې سیاست نشته، په دین کې سیاست نشته، په سیاست کې دین نشته. بل به د اوغو خلکو جواب وسي چې هغه غربي سیاست راخلي اسلامي رنګ ورکوي، غربي سیاست راخلي اسلامي رنګ ورکوي. بیا درته وایي دې ته به 2 رکعاته نفلونه کوي، دې ته به دا کوي، دې ته به دا کوي، دې ته به دا کوي. د دغو خلکو جواب هم موږ وکړو. او دا درېیمه ډله چې هغه وایي د موږ له سیاست سره بیخي کار نشته ده، هغه بیا کله کله کیم نی وایي سیاست خو چل ده، دوکه د فریب ده، موږ نه غواړو چې خلک خطا کړو، موږ نه غواړو چې خلکو ته فریب ورکړو. والکه سیاست چل و فریب دوکه نه ده، سیاست د انبیاو طریقه ده. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. په دې کې علماو کتابونه لیکلي دي، جلدونه کتابونه لیکلي. ته دې ته چل و دوکه و فریب وایي، دا خو داسې ده لکه لمنځونو ته چل و فریب دوکه وایي چې د موږ له لمنځو سره کار نشته، دا لمنځونه هسې چل و فریب دوکه ده. د موږ له روزو سره کار نشته، دا هسې چل. دغو خلکو ته هم سړی جواب وکړي، د دوی به هم سړی اصلاح وکړي، دا خپل نقصان ته به متوجه کړي چې تاسې ډېر په ناقصه لار باندې روان یاست. تاسې هغه د سیکولرست دغه خلک چې دا موږ وایي چې موږ له سیاست سره کار نشته، دا تقریبا که سړی ووایي لاشعوره سیکولرستان دي. دا که سړی ووایي دا لاشعوره غربیان دي. لاشعوره غربیان خو قصدا وایي، هغه خو ارادتا وایي چې په اسلام کې سیاست، په دین کې سیاست، په سیاست کې دین نشته. خو دوی غریبان خبر نه دي، دوی هم د عملا تقریبا د هغو خبر کوي چې په اسلام کې سیاست نشته او په سیاست کې، په دین کې سیاست نشته، په سیاست کې دین نشته. ځکه د موږ کار نه ده ورسره. دین دغه یو څو خبرې دي چې دا موږ یې کوو. د دغو په نقصان به هم سړی پوه سي. او څلورم سیاست ښه پېژندل، د دې نظریاتي اړخ او د دې عملي اړخ. سیاست نظریاتي اړخ یعنې د دې په نظریاتو په علمي لحاظ باندې په دې کې څېړنه وکړي. عملي اړخ ځکه سیاست خالي نظریاتي خبرې نه دي، دا به عملي کوي، دا به خلکو کې پلي کوي. سیاست صرف نظریات نیست که ایره تو در ذهن امرای خود تکرار بکنی، ضربا ایره یاد بکنی. نه، دا به عملی کوي، عملا به دا زده کوي ترڅو په دې عملي نتایج په اسلامي معاشره کې را حاصل شي. او موږ وکولی سو هغه اسلامي سوچه سیاست چې کوم په مخکنیو صحابه او تابعین تبع تابعین په هغو زمانو کې وو، که الله موږ ته توفیق راکړو یا دې جوګه سولو، یا که موږ نه یو 10-20 کاله وروسته نور داسې مسلمانان را پیدا سولو، داسې کسان را پیدا سي هغه دې نظریه ته کار وکړو. نو دې پېژندل په صحیح خبر سره دا به له دې درې مشکلات به دې موږ حل کړي. سیکولرستانو نه به خلاص سو، د غلطو سیاستمدارانو نه به خلاص سو، دا لاشعوره سیکولرستانو نه به خلاص سو چې په ځان خبر نه دي او سیکولرستان دي، په ځان خبر نه دي او دا خبره خلکو ته عملا وایي چې په دین کې سیاست نشته، په سیاست کې دین نشته. دین دغه شی ده. دغه یو څو خبرې چې دا زه درته وایم، د خپل کتاب کوم لیدلی کانه، بس دغه دین ده، بس دغه وایم. او څلورم کوم کسان چې اسلامي سیاست پیژني چې هغوی ته موږ دا ور وپېژنو عملا او نظریاتي او عملي لحاظ باندې، یا موږ وکولی سو یا که موږ نه وي له موږ نه وروسته به نور خلک دې ته تیار سي، دې ته به آماده سي چې دا به راولي انشاءالله. دا د سیاست متعلق یو څو خبرې سو. موږ تاسې ویلي د اسلام سیاسي نظام دا له دریو ټکو نه جوړ و. اسلام د هغوم معنا لغوي اصطلاحي م وکړه، او سیاست د هغوم معنا لغوي اصطلاحي دا م وکړه، اقسام دا م ویل. اوس به راسو نظام د اسلام سیاسي نظام. اسلام سیاست مو پېژندل، اوس به نظام ته راسو. نظام دا په اصل کې مصدر ده د نظمه ینظمو، باب ضربه یضربو ده. نظمه ینظمو نظما و نظاما فهو ناظم والمفعول منه منظوم و نظیم. مفعول منظوم راځي او نظیم راځي، لکه مقتول او قتیل، لکه مذبوح او ذبیح، منظوم او نظیم. نظام دا په لغت کې درې معناګانې لري. دا باب د دې دا فعل دا په دریو طریقو باندې استعمالیږي. اول، نظمت الاشیاء، څیزونه مې نظم کړل، منظم کړل، یعنی دې ته ترتیب ورکړو، هر شی په خپل ځای کې کېښودل. مثال اوس دلته موږ تاسې کتابونه یي،
نو زه یو طالب ته وایم چې دا کتابونه منظم کړه. نو دی راولاړ سي د صرفو کتابونه په صرفو خانه کې کېږدي، د تفسیر په خانه کې، د فقه د حدیث د نور د لغت نو زه هم څنګه سو دا د منظم مې کړو. هر شی مې په خپله خانه کې کېښودل. نظم یو معنا د ترتیب. دویم نظم دا راځي په معنا د پییلو، لکه نظمت اللؤلؤ، ما ملغلرې وپییلې، مروارید را به تار کشیدم. نظم په معنا د پییلو، مروارید را در تار انداختن. دریم نظم ینظم نظما شعر ویل، لکه نظم زید یعنی قال شعرا. دا موږ تاسې وایو، ملا وروره ته ووایه یو نظم ووایه، بس هغه شروع سي د اشعارو ته شروع کړي. نظم په معنا دی شعر سره. دا یې د فعل معنا وه. دا نظمه فعل درې معناګانې درلودې. نظم په نظام، دا خو فعل اوس به اسم ته راسو. دا نظام اسم دا هم درې معناګانې لري. نظام یو معنا یې د هغه تار چې په هغې کې ملغلرې پیل کېږي. نظام به معنای آن تاره که در او مروارید انداخته می شود، هغه تار ته نظام وایي. دویم نظام دا هغه مرتب شیانو ته وایي چې د یو مطلب لپاره کار کوي. اشیای مرتبه که برای یک مطلوب به کار برده میشه. لکه اوس مثلا سیکل دا یو نظام ده. سیکل یو شی نه ده. سیکل کې ډېر څیزونه دي، ټیرونه دي، پایډل دي، انډل دي، څرخونه دي. دا ټوله قصه ده. دا ټول سره یو ځای سي، بیا د یو مطلب لپاره کار کوي چې سړی له یو ځای نه بل ځای ته پې ولاړ سي. یا لکه دا موټر ګاډی دا یو نظام ده. نظام ته په انګلیسي کې سیستم وایي. دا ګاډی دا اوس یو سیستم ده، یو نظام ده. په موټر کې خو یو شی نه وي، انجن ده پکې، ټایرونه دي، اسټرینګ ده، اشارې دي، سیټونه دي، دا باډۍ ده. په انجن کې بیا ډېر شیان دي، پسټمونه دي، والونه دي، بیا له یوې خوا تیل ورځي، له بلې خوا اوبه ورځي. دا لو قصه ده پکې. خو دا ټول شیان مرتب سوي د یو مطلب لپاره چې سړی پکې سور سي، خپل حاجت ته ولاړ سي، راسي، بار پکې یوسي راوړي، خلک پې یوسي راوړي. نو نظام مرتب اشیا چې د یو مطلب لپاره کار کوي. اشیای مرتبه که برای مطلوب یک مطلوب کار میکنه. دریم معنا نظام هغه قوانینو ته وایي چې خلکو یې منل په ځان لازم کړي وي. نظام آن قوانین را میگه که مردم قبولش بر خود لازم کرده باشه. نو نظام دا نظام په لغت کې درې معناګانې لري. نظام په معنا د تار سره، هغه تار چې ملغلرې پکې پییې. نظام په معنا د سیستم، هغه ګڼ اشیا چې د یو مطلوب لپاره مرتب لګیا وي. نظام و اشیای مرتبه که به خاطر حصول یک مطلب به کار گرفته میشه. نظام هغه قوانین چې خلکو د هغې پلي کول په ځان منلی وي. نظام آن عده قوانینه که مردم عملی کردن از او را سر خود قبول کرده باشه. دا نظام سی په معنا د قانون سی، دا به بیا خلکو یا دا قانون په ځان باندې شرعا منلی وي او یا به په ځان باندې عقلا منلی وي. لکه اوس مثلا زکات دا په اسلام کې یو نظام ده. مسلمانانو په ځان منلی. ولی؟ الله ورته ویلي دي وآتوا زکات. خو مثلا په نورو غربي نظامونو کې هغه هم یو شی په ځان منلی. سود دا په هغو کې یو نظام ده، سودي نظام. هغو د خپل عقلي قانون په لحاظ باندې هغه په ځان باندې منلی. نو نظام په معنا د هغه قانون سره چې خلکو د هغو عملي کول په ځان منلی، یا شرعا منلی او یا عقلا منلی وي. د موږ چې دلته وایو د اسلام سیاسي نظام، دلته دا نظام په درېیمه معنا سره ده. د اسلام سیاسي قوانین، هغه قوانین چې مسلمانانو د هغې پلي کول په ځان منلي وي شرعا. نو مطلب څنګه سو؟ د اسلام سیاسي نظام یعنی د اسلام سیاسي قوانین، کوم قوانین چې مسلمانانو د هغې پلي کول په ځان منلي دي. ولې منلي؟
شرعا ځکه شارع ورته ویلي دي الله ورته ویلي دي شریعت ورته ویلي دي دا د دې کلمې د اسلام د سیاسي نظام هغه ترکیبي معنا سوله د اسلام سیاسي نظام څه مطلب یعنی د اسلام د سیاست متعلق قوانین هغه قوانین چې مسلمانانو د هغې پلي کول په ځان منلي دي نظام سیاسی اسلام چی مطلب یعنی قوانین اسلام که به ارتباط سیاست مسلمان ها او را به جان خود قبول کردن به اعتبار شریعت به خاطر که شریعت به ما گفته است دا دی اسلام د سیاسی نظام هغه ترکیبی معنا سو پاته سو موږ تسویلی د اسلام سیاسی نظام دا یو په اعتبار د دې دا مرکب ده د دریو اجزاو تعریف وکړو بیا به د مجموع تعریف کوو دا هغه د دریو د اسلام د سیاست او د نظام د هر واحد معنا سو بیا مجموعي معنا سو د اسلام سیاسی نظام څه مطلب یعنی د اسلام سیاسی قوانین هغه قوانین چې مسلمانانو په ځان باندې منلي دي سبا ته به ان شاء الله د اسلام د سیاسی نظام لقبي معنا به وکړو په دې اعتبار چې دا علم ده دا نوم ده په اسلام کې د خاصو قوانینو لپاره د هغو معنا به وکړو بیا به ان شاء الله د هغو معنا لغوي اصطلاحي د هغو شرایط او ارکان دا بیانوو استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المؤمنين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين